صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نټول نامه د الله رب العزت په دربار کې دعا کوم چې الله تعالی خپل د قرآن او سنت مطابق خبر وباسي او بیا موږ او تاسو په خپل باندې د عمل کولو توفیق راکړي آمین. زما په روح قدرمندو او عزتمندو قرآن کریم داسې عظیم مقدس کتاب دی چې الله تعالی په خپل آخر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. د دې کتاب د عظمت او د اهمیت دپاره دا خبره هم کافي ده چې دا کتاب د خالق کائنات کلام دی چې د هر قسمه عیب او نقصان نه پاک دی او د قیامته پورې راتلونکي انسانانو دپاره هدایت او جامع قانون دی. زما عزتمندو په قبر کې به د هر انسان نه تپوس کېږي ما ربک ستا رب څوک دی، ما دینک ستا دین څه دی، من نبیک ستا نبي څوک دی. زما عزتمندو دا کوم انسان چې الله تعالی سره مینه وي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت وي او قرآن کریم سره هم مینه وي او خپل زندګي کې راوستې وي او په مطلب او په معنی یې زده کړې وي نو دا انسان به په قبر کې وایي زما رب الله دی، زما دین اسلام دی او زما نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. زما عزتمندو قرآن کریم د علوم بنیاد دی. د هر انسان چې څومره ذهن دی او څومره وس او کوشش دی د هغوی مطابق د هغوی نه اخذ کوي. قرآن کریم پیریانو کې انقلاب راوسته دی. پیریانو چې کله قرآن کریم واورېدو نو هغوی کې انقلاب راوستو او وی ویل چې موږ یو ناشته کتاب واورېدو او چې کله یې قرآن کریم اورېدلی دی نو بیا یې خپل قوم ته دعوت ورکړی دی. زما عزتمندو کله چې انسان د زړه په سترګو قرآن واوري نو په انسان کې به هم انقلاب راولي. الله پاک زموږ تعلق د قرآن کریم سره پیدا کړي آمین وما علینا الا